الله تعالی د موسی علیه السلام واقعه تفصیلی راوړله. بیا د آدم علیه السلام واقعه الله دلته راوړله چې په سورت مریم کې صرف د هغه نوم ذکر شوی. داسې بیا پسې وروسته سورت مریم طه په سورت انبیا راوړله او په هغه کې داسې واقعه ذکر کړلي چې مریم کې سورت مریم کې واقعات د انبیاو نه ذکر شوي. سورت د نوح علیه السلام واقعات داود دا راوړي. سورت طه د سورت مریم نه وروسته نازل شوی. په سورت مریم په اول کې و، په آخر کې به انما یسرناه تیسیر د قرآن ذکر شوی دی په ژبه ستا دا ذکر شوی. او په دې صورت په اول کې ما انزل علیک القرآن لتشقى دا هم یو قسم تیسیر دی آسان والی. طه یا فلان اے فلان کیا معنی دار ما نزلنا علیک القرآن یا طه په لغت حبشي کې یا طه اے سړیا دا ته نو طه په معنا د سوریانۍ کې یا په عربی کې عبرانۍ کې په معنا د سړی دی. یا طه امر دی رسول ته چې پامال که ځمکه په قدمینو خپلو باندې پر ځمکه کې وګرځه. ځمکه پامال که په قدمینو خپل واخله په ځمکه کې ګرځه. دا مطلب ما انزلنا علیک القرآن من نو نازل کړی بتا باندې قرآن من بتا باندې قرآن نازل کړی لتشقى د دې دپاره چې ته بدبخته شي. د دې لپاره د باندې قرآن نه دی نازل کړی چې ته بدبخت شي. د دې لپاره نه دی بلکې ته به مشقت کې ولویږي بلکې د آسانتیا لپاره نازل کړلی. الا تذکرة مگر نصیحت دی لمن دپاره د هغه چا یخشا چې یېرېږي هغه. د دې دپاره قرآن نصیحت دی. څوک چې یېرېږي د هغه لپاره نصیحت دی. تنزیلا نازل کړی شوی دی ممن د طرفه د هغه ذات نه خلق السماوات خلق الارض چې پیدا کړلی الله تعالی ځمکه والسماوات العلا او اسمانونه اوچت د اوچت اسمانونه الله پیدا کړي د هغه لپاره د هغه ذات د طرف نه نازل شوی دی. الرحمن رحمان ذات علی العرش په عرش باندې استوا برابر دی مستوی. څنګه چې د الله سره مناسبي بلا کیف معلوم دی. څنګه الله په عرش مستوی دی نه ولا نه منګه پیژنو نه کیف پیژنو نه ته د دې متعلق سوال کول سوال عنه بدعت دي سوال بدعت چې الله په عرش څنګه مستوی. له خاص د الله لپاره هغه سړي چې په اسمانونو کې دي او هغه سړي چې په ځمکه کې دي وما بینهما او هغه چې په مابین د دې دواړو کې دي وما تحت الثرى او هغه چې لاندې د هغه تر ځمکې نه دي اومه ځمکه چې لاندې تر ده په هغې کې څه دي هغه الله پېژني. وان تجهر بالقول که چېرته ته جهر کې په وینا سره نو بېشک الله تعالی پېژني السر سر واخفا او هغه اخفا چې پټوي هغه. وان تجهر شرط د دې لپاره جزا حذف شوې ده که چېرته ته جهر کې په وینا سره نو فاعلم پوه شه چې بېشک الله تعالی پېژني السر پټ و اخفا او هغه چې سړی پټوي اخفا. بعض د دې مطلب دا دی چې وان تجهر که چېرته ته جهر کې په وینا سره نو بېشکه الله تعالی د جهر ستانه غني دی. جهر غني دی لکه چې الله پټ هم پېژني سر هم پېژني او اخفا او هغه چې سړی پټوي هغه هم پېژني هغه الله پېژني. نو د جهر ستانه الله غني دی.
وان تجهر که چرته ته جهر کې بالقول په قول سا نو که چرته ته په جهر کې په قول سا دې لپاره چې الله درته یوه خبره ور واورې نو جهر د دې مقصد دپاره نه دی ځکه چې الله تعالی خو سر او اخبار ټول پېژني دا مطلب علامه روح المانی ذکر کوي چې صحیح دی هغه چې زیاتې کېږي په شلو احادیثو باندې چې نبی علیه السلام با ډېر کته جهر کاو په ذکر سره شلو احادیثو کې راغلي چې نبی علیه السلام جهر کړلی په ذکر سره اوس دې ځای کې ګورئ قول نه مراد که ته جهر کوې بالقول په قول سره دا قول نه څه شی مراد دی ذکر دی قول ولې ذکر وینا نه ده نو قول وینا تم ثابت دی نو د دې حدیث نه ذکر جهري د دې آیات نه ذکر جهري هم ثابت شو که ته جهر کوې په وینا سره نه الله یې پېژني و اخفا او که پټوي دا پټوي نه هم بیا الله پېژني نو د دې آیات نه کوم ذکر ثابت شو ذکر جهري دا مطلب الله الله تعالی لا اله نشته لایق د عبادت الا هو مگر یو الله دی خاص د الله لپاره الاسماء الحسنى نمونه دي ښه نن سبا اعتراض کېږي چې دا خلک راوړ شو ذکر جهري کوي دا په کوم ځای کې راغلی دي دا حدیث کې شته موږ د هغې نه جواب کوو چې دا استاد رالګي شاګرد ته د جهر طریقه ښیي استاد شاگرد ته را جمع کړي د جهر طریقه ورکوي چې یاره جهر به داسې کوې داسې کوې داسې کوې نو دا تعلیم دی نو دغه د قبیلې د تعلیم دی چې تعلیم ورکوي دا مطلب دی نو د دې وجې نه موږ دغه علما دې ته جایز وایي رسول علیه صلات وسلام با چې کله سلام وګرځاو نو الله اکبر الله اکبر به په تیزه ویل حتی چې عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه وایي چې زه به په کور کې ما به دا واورېده کور نه مراد وړوکی و مانځله به نه و راغلی یا به ترې مونځ وروسته شوی و وایي ما به واورېده او په بل روایت کې ذکر کوي چې صحابي ذکر کوي چې موږ به ختمېدل د مانځه د رسول علیه السلام په دې وپېژاندل چې هغه به وروسته الله اکبر الله اکبر وایي دا جهر نه دی وهل اتاک ای راغلی تا ته حدیث موسی واقعه د موسی علیه السلام اوس د هغه واقعه ده اذ رأى نارا کله چې لیدلی و هغه ناره نور فقال ویلي و لاهله اهل خپل ته امکثوا درنګ تېر کوي اني بېشکه چې ما آنستو ناره ما لیدلی دی اور لعلې شاید زه راتله وکړم تاسو ته د دې اور نه بقبسن په شغله او یا بیا مم مال النار په اور باندې هدا لار هدایت موسی علیه السلام سه اهل ورسره د مدین نه راځي مصر ته زنانه ورسره شپه ده لهذا رڼا نشته نو اور یې ولله دا اور نه و نور تجلیات د الله نو خپل اهل ته یو چې لږ صبر وکړئ زه به سپرغۍ ته راوړم یا به په اور باندې لار بیا وم په صحرا کې را روان و د مدین نه فلما کله آتاها چې راغې موسی علیه السلام هغه اور ته نو دی آواز ودغه شو یا موسی ای موسی انی بېشکه چې ما انا زه ربک رب سم فخلعت وباسه نعلیک چپلې خپل انک بېشکه ته چې بالوادي په وادي باندې هغه وادي المقدس چې مقدس تا چې نوم د هغو طوا دی چپلې دې وباسه په مقدس وادی کې لهذا چپلې وباسه الله او دا خو الله و تجلیات د الله موسی علیه السلام ولده الله ورسره خبرې وکړي عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی ذکر کوي چې وې چپلې د موسی علیه السلام د پوستکي د خره هغه پوستکی چې هغه خر مردارو ځکه ورته چې چپلې دې وباسه خو اکثر علما ذکر کوي چې د دې لپاره ورته ویل چې ورسی برکت د وادی مقدس ته الله دا وادي ځای مکان کند مقدس ته چې د الله تجلیات پې شوي دي چې د دې برکت درته ورسي ځکه چپلې وباسه
بعض علما وایي چې د وجه لپاره د خشوع د تواضع چپلې وباسه ځکه چې د الله سره مناجات دی هم کلامي ده. بعض علما ذکر کوي چې عربو به په نزد د بادشاهیانو باندې د هغوی نقدو چپلې ویستې او انسان به رسېده غایې د تواضع ته، نو الله ورته ویل چې یاره تم تواضع وکړه. وانا اخترتک علی، چې ما غوره کړی دی تا لره، ما غوره کړی دی تا لره د څه دپاره؟ د رسالت دپاره، د نبوت دپاره مې ته غوره کړی. فاستمع ته وکړه لما هغه ته یوها چې وحی کولی شي هغه ته چې کوم وحی کولی شي هغه ته. اوس وحی داره انني بېشکه زه انا الله زه الله یم لا اله نشته لایق د عبادت مگر زما فاعبدوني ته عبادت کوه زما واقم الصلاة لذکري ادا کوه مانځه لره لذکري دپاره د ذکر زما. دې ځکه ته ووایي موسی علیه السلام ته چې اولنۍ وحی وشوه نو دا ورته وایي چې انني انا الله زه الله یم لا اله الا انا. اولنۍ وحی ته د توحید وشوه چې زه الله یم خو واحد لا شریک یم زما سره شریک نشته. دویم ورته وایي چې زما عبادت کوه اقیم الصلاة مونځ قایم کوه او لذکر راولې قایم کوه مانځه لذکري چې ته یادې ما لره په دې مانځه کې چې په مانځه کې ما یادې د دې لپاره مونځ کوه. دا مطلب یو دا هم ده چې دا ذکر متعلق شي په پعبود بورې. پعبودوني ته عبادت کوه زما لذکري دپاره چې یاد کې ما لره په عبادت سه ما له یاد کې نو د دې دپاره عبادت کوه. دا مطلب یا متعلق دی په عقب پورې اقیم الصلاة ته قایم کوه مانځه لره لذکري خاص دپاره د یادولو زما خاص د یادولو دپاره اقامت د مونځ کوه بل ریا شک شبهې دا پکې مه راوړه خالصه مونځ ماله کوه. یا قایم کوه مانځه لذکري د وجې د یادولو زه چې زه یاد کم تا لره. ان الساعة بشکه قیامت آتیتون راتلونکی دی اکادو قریبه ده اخفیها چې زه پټوم دی قیامت لره لتجزا دې لپاره چې بدله ورکړل شي هر نفس ته بما په هغه باندې تسعی چې دا نفس محنت کوي. په دې جمله باندې مشهور اعتراض دی او هغه اعتراض د به کول ضروري دی. اعتراض دا دی چې الله وایي قیامت راتلونکی دی او قریبه ده چې زه پټوم دی لره نو چې قیامت خو پټ دی. په دې کې اختلاف ده چې نبي ته الله ورښول لیکن نور زمونه قیامت پټ دی نو څنګه الله تعالی وایي چې قیامت راتلونکی دی او قریبه چې زه یې پټ کړم. دا جمله خو په هغه شي کې استعمالیږي چې یو شی ښکاره یو ته وایي چې قریبه ده زه یې پټ کړم نو قیامت خو ښکاره نه دی. دا اعتراض دی. علما د هغې نه جواب کوي ان الساعة بشکه قیامت آتیتون راتلونکی دی. په دغه به وقف وکړي چې قیامت راتلونکی دا ځان لقب اکادو قریبه ده اخفیها چې زه پټوم دی لره. زه اکادو یعنې زه اراده لرم اخفیها د پټ چې زه پټوم اکادو من اریدو دی زه اراده لرم د پټولو د دی. یوه معنا شو. دویم معنا ته وګورئ اکادو قریبه ده چې زه پټوم دی لره د نفس خپل نه قریبه ده خپل نفس ته پټوم نو بل چاته به څنګه وښې نو قیامت داسې پټ دی. دریم جواب ته وګورئ اکادو قریبه ده اخفیها چې زه زایل کم خفا د دې نه چې زه د خفا زایل کم که زه قیامت راولم خفا ته زایل کم هر ویوین دا قیامت دی. فلا یصدنک نو مندر نکی تا لرا عن حضر قیامت نا
هغه څوک چې ایمان نه راوړي په دې قیامت باندې واتبع هواه تابعداري کړله هغه د هواه د خواهش خپل فتردی نو هلاک شوی دی هغه چې اتباع د خواهشاتو وکړه لہذا هغه هلاک وما تلک الله ورته وایي موسی څه دی بیمینک په ښی لاس ستا کې یا موسی ای موسی په دې ښی لاس کې دې څه شی دی قال ویلو موسی علیہ السلام هي د عصای امسا زما ده اتوکل علیها زه تکیه وم په دې باندې و اهش بها او زرا سنډم په دې باندې په بیزو خپلو باندې زرا سنډم په دې باندې علا غنمي په بیزو خپلو پاڼې په راسه سنډم ولیا زما لپاره فیها په دې کې معارب اخرى پیدې دي اخرى نورې په امسا کې دا امسا اوږدوالی 10 ګزه او دا 10 ګزه په اقامت د موسی سم خو 10 ګزه داسې دا واړه ګزونه داسې دا او په امسا کې خو ډېرې پیدې دي امسا ګرځول سنت د انبیاو دی زینت د صلحاو دی دا په دشمن د پاره اسلحه ده د ضعفاو امداد کوي په منافقینو باندې غم ده چې امسا درسه او منافق نشته شیطان د دې نه یریږي د امسا او دا په سفر کې روان کې سوتربه کې ګرمۍ کې په صادر په وارته ولاندې ته کېنه امسا خو ډېرې پیدې دي قال ویلو الله تعالی القها ته وارته و دې لره یا موسی ای موسی د امسا ته وارته و په القها نو ارتیلو موسی علیه السلام هغه امسا لره په اذ آیه ناسبها حیة مارو تسعى چې منډې والې هغې نه مار او داسې مار دې جوړ شو چې منډې والې قال الله ورته ویل خذها ونیسه دې لره ولا تخف او ته مه یېرېږه سنعیدها زر دا چې موږ به راوګرځو دې لره سیرتها طریقې د دې له الاولا چې اولنۍ ده وینیسه چې موسی علیه السلام په امسا لاس کېښود لہذا هغه اولنۍ طریقې ته راوګرځي مار رانیول په لاس کې دا اسانه خبره نه ده موسی علیه السلام لاس پې کېښوده بس د مې لاس کېښه هغه بېرته امسا شو وزمم یدکا ته داخل که لاس پل الی جناحک بازو خپل لاس دې بازو نه دی ترخته دې ته داخل که تخرجو راوبوزي دا لاس بیضاء روښانه من غیر سوء بغیر څه بدۍ نه آیة اخرى علامه ده بله الله تعالی د موسی علیه السلام څخه دا خبرې کړې چې لاس داخل که ترخته راوې بس دا به روښانه لنوریکا او چې بیرته به داخل که ترخته بس رڼا ورته شو لنوریکا د دې لپاره چې موږ در وښیو تا ته من آیاتنا د آیاتونو خپل نه الکبرا چې لوی دي چې هغه لوی علامې درته خپل در وښیو الله اوس موسی علیه السلام ته وایي اذهب لاړ شه الی فرعون ته انه بېشکه هغه طغا سرکشه دی سرکشي کړله قال ویلو موسی علیه السلام ربی ای رب زما اشرح لی ته بیرته کړه زما لپاره صدري سینه زما ویسر لی او ته آسان کړي ماته امري کار زما واحلل ته درې کې عقدة غوټه من لساني د ژبې زما نه یفقهوا چې پوه شي هغو قولي په وینا زما باندې د موسی علیه السلام په زبان کې لکنت دا ولې وه دا لکنت ولې و دا د دې وجې نه و چې موسی علیه السلام داسې کار وکړو چې وړوکی و دا د فرعون په کور کې اوسېدو اسیې دا کار وکړو چې دا راوړ د فرعون زنانه وه هغه واغېست دا موسی علیه السلام چې فرعون کله په هغې کې واغېست موسی علیه السلام د هغه په مخ پورې ونښت او هغه والی شروع فرعون وویل چې هغه ماشوم هغه دا دی چې زما حکومت چې اخلي
لہذا کسان را طلب کړه او هغه راوسته چیرې دا ذبح کوي. زنانه ورته ویل چې ته صبر وکړه دا ماشوم دا نه پیږي. په 2 پلیټې وله راوړه، په یو جواهراتو په یو کې سپرغۍ وي. د موسی علیه السلام دا خپل لاس په دې جواهراتو کې داخله، جبرائیل علیه السلام لاس و په سپرغو کې داخل کړ، سپرغۍ راواغېسته خولې ته کړه. لہذا زبان جبې وسوه. د دې د وجې نه د هغه په زبان کې لکنت. نو ځکه دا دعا کوي زما د ژبې نه دا لکنت لرې کړه، لرې کړه غوټ مه لره انسان، دا غوټه د باغ کې داسې وشو. دغه فرعون بیا دا پرېښو. او بیا په بل آیاتونو کې راځي لږ وروسته په باندې بحث وکړو. وجعل لي وګرځوه زما دپاره وزیرا امداد کوونکی، وزیر من اهلي د اهل زمانه، هارون چې هارون علیه السلام دی، اخي ورور زما دی، اشدد به ازري چې زه کلک کړم په هغه باندې ازري شاخ خپله. زما سره خپل ورور هارون علیه السلام نبی که چې زه په هغه باندې شاخ خپل کلک واشرکه الا تشریک هغه لره په امري په کار زما کې کوي د دې لپاره نسبحک چې موږ به تسبیح وایو ستا ډېره او موږ به یادوو تا لره کثیره ډېر. انک بېشکه ته چې كنت ته په موږ باندې بصیره لیدونکی. دا دعا چا وکړه؟ دا دعا موسی علیه السلام وکړه. الله ورته څه وایي؟ 2 دعاګانې وایي زما د ژبې نه لکنت درکړه او موسی علیه السلام هارون علیه السلام نه نبوت زما سره په کار کې شریک. قال ویل الله تعالی قد اوتیت په تحقیق سره درکړی شوی تا ته سؤلک سوال ستا یا موسی موسی سؤلک سوالونه ستا درکړی شوي په تحقیق سره درکړی شوی تا ته سؤلک سوال ستا ته ای موسی تا ته ستا سوال درکړی شوی، ستا سوالونه تا ته درکړی شوي. اوس په دې ځای کې اشکال لري چې په بل ځای کې ذکر کوي ولا یکادو قریبا یبین چې دا موسی علیه السلام بیان وکړي. نو دا خو بیان نشي کولی، اوس هم په ژبه کې لکنت دی، نو ولا یکادو یبین ورته ویل دی. نو لهذا څنګه د سوال قبول شو؟ ګوټه خو درې نه شوه جبان. موږ د هغې نه جواب کوو چې ولا یکادو یبین دا فرعون ویلي دي، خو دا د مخکینۍ وجې نه ویل دی چې مخکې را داسې و چې را د دې ولا قریبا نه یبین چې دا بیان خپل وکړي. د مخکینۍ خبرې نه وجې نه ویلي دي چې مخکې د به ژبې کې لکنت راغلی و، اوس خو لکنت ته الله زایل کړلی. دا مطلب دی. ولقد مننا علیک او خامخا په تا کې موږ احسان کړی په تا باندې مرة اخرى بل غرتې. اس هغه وخت اوحینا چې موږ وحی لېږلی وه الی امک مور ستا ته ما هغه یوها چې وحی کړی شوی و هغې ته. اوحینا الهام هم ورته کړی او دا مور د محیانه بنت اسحر وه یا یوحانز وه. ان اغزی پیه چې ته وارته وه د موسی څنګه په تابوت و صندوق کې پغزی پیه ته وارته وه دا صندوق په یم په دریاب کې فیلقیه نو وابرته دی لره الیم دریاب بالساحل ساحل ته یاخذه را وابخلی دی لره عدون لی دشمن زما و عدوان له او دشمن ده. هارون علیه السلام د موسی علیه السلام نه مشر و. په کوم کال باندې چې هارون علیه السلام پیدا شوی و په هغه خو څه خبره نه وه، ځکه چې په هغه کال فرعون اعلان کړی چې یو کال به د بني اسرائیلو ماشومان حلالوي، یو کال به ژوندي پرېښوي. نو په کوم کال باندې چې موسی علیه السلام پیدا شوی، هارون علیه السلام په هغه کال باندې خو هغه ماشومان ژوندي پرېښوي. موسی علیه السلام چې کله پیدا شو، فرعون د ده د مرګ دپاره مخکې انتظامات کړي. زیرباش او د هغه پوج هغه راله د دې کور ته ودرېده چې دا ماشوم راوباسه چې ذبح په بني اسرائیلو کې ماشوم پیدا شوی. لہذا الله یې مور ته ویل چې دا راواخله په دریاب تابوت کې بند کړه، دریاب ته وارته مور یې دریاب ته وارته تابوت لاړ له فرعون د کور په خوا باندې ورغې
هغه نهر باندې ورغی هلته کې زنانه راواغېست چې ویې غدل بدې کې ماشوم پروت و ماشوم یې چې د فرعون زنانه آسیې له راوړ د هغې خوښ شو او چې دا به زه ساتم لهذا هغې ساتم موسی علیه السلام پیدا شوی نه دی او فرعون اعلان کړلی چې د بني اسرائیلو ماشومان قتل کوئ داسې سړی فرعون لحاظ موسی علیه السلام باندې امتحانات راغلي او ما ورته ویلو دا دې وجه نه چې فرعون ته یو کاهنانو ویلو چې یو بني اسرائیلو کې به یو ماشوم پیدا کېږي ستا حکومت به راغلي الله وی والقیت علیک ما ارتلو بتا باندې محبت مني زما طرفنا موسی علیه السلام کو چې چا کتل بس محبت به ورسره پیدا کړي ولتصنع او د دې لپاره لتصنع چې ستا پرورش وکړل شي علی عیني په نگرانۍ زما په نگرانۍ کې ستا پرورش وکړل شي الله ځکه ما دا کار کړ اس په هغه وخت کې تمشي چې تلې وه اختو کا خور ستا ای موسی فتقولون ویل دی خور هل ادلکم ای زه خبر درکړم تاسو ته علی من په هغه چا باندې یکفلوه چې هغه به پرورش کوي د دې فرجعناک نو موږ واپس کړی تعالی را ای موسی الی امک مور ستا ته کوي د دې دپاره تقره چې یخه شي سترګې د هغه ولا تحزنه او غمجنه نه شي هغه آیات ته وګورئ موسی علیه السلام یې چې کله دریاب ته وارته مور یې ناقلاره وه خپلې لور ته یې وویله چې د موسی خور او نوم یې کلثوم یا مریم چې لاړه شه دا ماشوم ګوره هغه ګرځېده واړه ماشومه راله د فرعون کور ته چې د فرعون کور ته راله ماشوم دی اوس د فرعون ټول زنانه د فرعون زنانه وله زنانه راغونډې کړي چې د چا سینه وربي دا د چا سینه نه ربي خور یې ورته وویل چې زه به تاسو ته یو کور در وښیم چې هغه به د دې پرورش کوي لاړه لاړ شه لاړه مور یې وله راوسته چې موسی علیه السلام لی کله مور راوسته هغې چې سینې ته وارته تېروله د فرعون زنانه ورته ویل چې دا ستا بچی دی ځکه تېروي هغه چې نه زما شوده خواږه دي ځکه یې داره دي فرعون زنانه ورته ویل چې ته به دلته ناست یې دې له به تی ورکوې هغه ویل دغه زه نشم کولی زما هلته کور دی بل بچی مې دی هارون علیه السلام لهذا زه به لاړ شم واپس لهذا موسی علیه السلام نه د خپل ځان څه ویوړ ته به یې وله ورکاو او هغې به مور یې هغه به لوی کاو او کله ناکله به د شاهي خاندان د آسیې ځای ته امر راوړ اوس ګورئ الله ورته وایي وقتلت نفسا او تا قتل کړی ای موسی نفسا یو نفس فنجیناک نو موږ خلاص کړی تعالی را من الغم د تکلیف نه وفتناک موږ امتحان اخیستی تا موږ مبتلا کړی تعالی را پوتونه په ډېرو مبتلا کېدلو سره موږ امتحان اخیستی ستا پوتونه په ډېرو امتحانونو سره فلبستا تا دنګ تېر کړی سنینا څه کلونه فی اهل مدین په اهل مدین کې ثم جئتا بیا ته راغلی وې علی قدر په یوه اندازه باندې یا موسی ای موسی اوس آیاتونو ته ګورئ وفتناک موږ امتحان اخیستی ستا پوتونه په امتحانونو سره د موسی علیه السلام امتحانونه خو به ډېر راغلي ابن عباس و ذکر کوي چې د فرعون چې موسی علیه السلام لا پیدا شوی نه دی بني اسرائیل ماشومان قتل کی بیا یې مور چې کله پیدا شو په دریاب کې وارته او دا بل امتحان دی بیا دشمنانو چې آل فرعون دی د هغه زنانه راواخیست دا بل امتحان دی بیا د دې مور منع شوې وه دا موسی زه منع شوی چې د پردو ښځو ته یې وروي دا بل امتحان بیا د فرعون چې کله لږ رالوی شو د هغه ګیره ونیوه او د هغه په مخ باندې ګزارې وکړې د اور او اسې ورته اور او جواهرات راړو دا بل امتحان دی لہذا دا ټول امتحانات دي بیا یې قبطي قتل که په مصر کې د هغې نه لاړ مدین ته دا بل امتحانو بیا د شعیب علیه السلام څه اوسېده د هغه بېځې بیا ساتلی دا بل امتحان دی بیا بېرته مصر ته راغی بیا امتحان دا امتحانات
ډېر امتحانات په موسی علیه السلام باندې راغلي. واصطنعتک الله وایي ما غوره کړی او تا لره لنفسي دپاره د نفس خپل. څنګه د نفس دپاره؟ یعنې واصطنعتو ما احسان کړی ستا سره لنفسي د وجې د نفس خپل نه، یعنې دپاره د وحی او د رسالت خپل، د دې وجې نه مې ستا سره احسان کړی د نفس خپل چې زه تا رسول کما تا ته وحی خپله لېږم، د دې دپاره څه ما احسان کړی. دا من اذهب لاړ شه انت ته و اخوک ورور ستا بآیاتي په آیاتونو زما ولا تنیا په ذکري او تاسو سستي مه کوئ په ذکر زما کې. لاړ شئ فرعون ته احکام ورسوئ. اذهبا لاړ شئ تاسو دواړه الی فرعون ته انه بېشکه فرعون طغا سرکش و هغه. فقولا له تاسو وایئ هغه ته قولا وینا لینا نرمه لعله شاید هغه یتذکرو نصیحت قبول کړي او یخشی هغه ویرېږي. د فرعون نه غټ ظالم بل نه و. الله موسی علیه السلام ته وایي چې نرمه خبره ورته کوه، لهذا په دعوت او تبلیغ کې به غوسه کېږي نه، نرمه خبره به کوي. قالا ویلو دې دواړو موسی علیه السلام او ربنا ای رب زمونږه اننا بېشکه موږ نخاف ویرېږو ان یفرط علینا چې هغه به جلتي وکړي په موږ باندې په عذاب کې، او ان یطغا یا به سرکشي وکړي او باندې جلتي وکړي، موږ به خبرې ته پرېږدي، موږ به داسې حالات. قال الله تعالی ورته لا تخافا تاسو دواړه مه یېرېږئ انني بېشکه زه معکما سره ستاسو درسه یم اسمع اورم و ارا وینم. لاړ شئ فرعون ته دعوت ورکړي. دا دواړه راغله فاتیاهو تاسو دواړه لاړ شئ هغه ته. اوس دې دواړه راغله فقولا تاسو دواړه ورته وایي. اوس دا راغله فرعون ته وایي انا رسول ربک موږ رسولان د رب سو فارسل معنا بني اسرائیل ته ولېږه زموږ سره بني اسرائیل زموږ سره ولېږه. هغه تا غلامان کړلي، لهذا مې افسر کړی غلامان سره ولېږه چې لاړ شي او په شام کې اوسېږي. ولا تعذبهم او ته عذاب مه ورکوه هغو لره قد جئناک په تحقیق سره موږ راغلي یو تا ته بآیات په معجزه باندې من ربک د رب څخه موږ سره دلایل. والسلام سلام دی وی علی من باغ چا اتبع الهدى چې تابعداري کړل هغه الهدى د هدایت. په کافر باندې سلام نشته، سلام کو باغ چې هدایت کړي هدى دا ورته. ان بشک من قد اوحي الینا پتا کې سلام من ته وحی کړل شو ان العذاب بشک عذاب علی من باغ چا باندې کذب چې دروغجن کړي دی هغه وتولى او ګرځیدل دی عذاب په دی باندې. قال اوس فرعون ته چې دعوت ورکړو نو فرعون ورته وایي قال فما ربکما څوک دی رب ستاسو دواړو یا موسی ای موسی رب څوک؟ فرعون موسی علیه السلام ته وایي قال ویلو موسی علیه السلام ربنا رب زمونږه الذي هغه ذات دی اعطا چې ورکړی دی کل شی هر شي ته خلقه پیدایش د هغه ثم هدا بیا ورته هدایت کړلی رب هر شی پیدا کړی. قال ویلو فرعون فما بعد القرون الاولى سهلت دی د امتونو مخینیو، د امتونو مخینیو سهلت دی. قال ورته ویلو موسی علیه السلام علمها علم د عند ربي پنځ درب زما دی په کتاب په کتاب کې لا یذل ربي چې نه خطا کېږي رب زما ولا ینساو نه یری د دې علم د الله سره. الذي هغه الله دی جعل لكم الارض چې ګرځولې وستاسو لپاره ځمکه مهدن زانګو په شان د زانګو واسلک لکم وسلک او داخل کړو الله تعالی ستاسو لپاره په دې ځمکه کې بولو الله سبحانه کې سبولن لارې دا نعمتونه دي. وانزلوا نازل کړل الله د اسمان نما انوبو فاخرجنا الله موږ راایستلې بری بو سره ازواجن جوړه من نبات شتا د بوټو مختلفونه کولو خری وراو سروي انعامکم چارپان خپل ان فی ذلک بشک بده کې لا آیات خامخ علامې دي لأول النهى د پاره د خاوندانو داخلونو من هذا رزمکه نه خلقناکم الله موږ پیدا کړل تاسو لرا و بیا په رزمکه کې نوعیدکم الله موږ برا ګرځاو تاسو لرا زمکه به بیا تر ګرځیدل سری چمل شزمکه کې وځي ومنها او در ازمکه د الله وی نخرجکم من برا پاسو تاسو لرا تارت نخرا بلغرته ولقد آریناو خامغه بدق الله وی من ورخولو
دی فرعون ته آیاتنا آیاتونه خپل کلها ټول فکذبا نو دروغجن کړی هغه و ابا انکار یې کړی معجزې ورته موسی علیه السلام پیش کړ دی تکذیب وکړ او انکار یې وکړ قال ویلې ورته فرعون اجئتنا ته راغلی موسی لتخرجنا د دې لپاره چې ته موږ وباسې من ارضنا د ځمکې زموږ نه بسحرک په سحر بل یا موسی ای موسی ته د دې لپاره راغلی فرعون ورته چې موږ د دې ځمکې نه وباسې او ته خو ساحر یې سحر کې فلنأتین خامخا موږ به راتلو کوو تا ته بسحر په سحر په مثل دې باندې فجعل ته وګرځوه بیننا په ما بین من کې و بینک و ما بین ستا کې موعدا یو وعده لا نخلفو چې نه به مخالفت کوو منګه د دغه منګه ولا انت او نه ته مکان سوان برابر فرعون ورته ووایي چې ته خو ساحر یې موږ به هم ساحران راوکړو یو ځای وټاکه چې په هغه کې موږ مقابله وکړو او داسې مکان سوان درمیانی چې تا ته هم نږدې یې موږ ته هم درنږدې سوان دا مطلب چې همواره ځمکه یي لهذا اوچت ځای او ښکته پکې دا نه دا مطلب یا سوان داسې ځای چې له دې ځای نه بغیر یي دا نه یي بل ځای قال ویلې ورته موسی علیه السلام موعدکم زه د واده ستاسو یوم الزینت ورځ د اختر ده ورځ د ښایستهوالي ده و ان یحشر الناس ضحی او چې راجمع شي خلک ضحی به ساخ کې په اختر کې به دیو کار کاو فرعونیانو چې هغه به وتل بار ته بوتان به یې لګولي وو هغو ته به سجدې کولې دا دیو اختر و او خلک به په ساخ کې راغلي په دغه وخت ځای کې به مقابله کوو فتولا فرعون نو ګرځېدلی فرعون په جمع جمع کړی و قاعده او تدبیر خپل ثم پس آتا راغلی و تدبیر را جمع بیا راغی وقال لهم ویلو قال لهم ویلو دې فرعون د ساحرانو ته موسی ویلکم هلاکت دی ستاسو لپاره لا تفتروا علی الله کذبا تاسو مه تړئ په الله باندې دروغ په الله دروغ مه تړئ فیسحتکم الله به هلاک کړي تاسو لره بعذاب بعذاب سره وقد خاب او په تاخیر سره ناامید دی من هغه څوک افترا چې افترا یې تړله فتنازعوا امرهم نو اختلاف کړی مشوره کړې وه ساحرانو په کار خپل کې بای په مابین د دوی کې په کیفیت د معارضه کې دوی اختلاف کړی چېرې موږ د دې موسی علیه السلام سره څنګه دا مقابله وکړو واسروا النجوى او پټه کړې وه هغو النجوى مشوره هغو پټه کړې وه مشوره یې دا وه قالو ویلو ساحرانو ان هذان بشک دا دواړه لساحران خامخا ساحران دي یریدان اراده لري دا دواړه چې وباسي تاسو لره د ځمکې ستاسو نه په سحر د دیو سره ویذهبا او دا دواړه لاړ شي په لارې ستاسو باندې هغه المثلی چې عمده لار ده ان هذان دې ته وګورئ ان د پاره چې اسم کله راځي ان هغه منصوبین و هازین پکارو هازان نه صحیح کیږي علما د هغه نه جواب کوي چې دا لغت د بني حرس د زبید او د خصم دی چې هغه د ان اسم لا من مرفوع وي هازان ذکر راوړي یو بعض علما وایي چې ان په معنا د نام سره دی ان او هازان مبتدا لساحران خبر نو بیا مرفوع دی بعض علما ذکر کوي چې ان کې هو مقدر دی انه هغه هو اسم د پاره د ان دی او هازان لساحران دا سری دای بیا خبر دی او خبر د ان مرفوعی کن بعض علما ذکر کوي چې ان نافیه دی ان دی هازان دا دواړه مبتدا الا مگر الا ساحران باید چې ان ملغات العمل عمل لکي فاجمعو نو جمع کړو فاجمعو تاسو جمع کوي قاعده تدبیر خپل دا ساحران په خپل منځ کې وي ثم اتو بیا راشئ تاسو سبستا وقد افلح پتا کې سره کامیاب دی نن ورځ هغه څوک استعلا جاغالی شو نن چت شو هغه وګټله قالو ویلو هغو یا موسی ای موسی اما یا ان تلقی یا ته ورته وه ساحرانو موسی ته یا ته خپله همسا ورته وه و اما یا ان نکونه کېږو موږ اول من اول د هغه چا القا چې خپل سحر ورته موږ سحر مخکې ورته وکړه تیار دی قال دیو د ګوره د موسی علیه السلام قدر یې وکړو
او د موسی علیه السلام قدر عزت د دې دپاره وګرځېد چې هغه دوی اسلام راوړ دې ساحرانو. قال ویلو ورته موسی علیه السلام بل القوه بلکې تاسو ورته وایئ فاذا نناسب حبالهم رسۍ د هغو وعیسیم او امساګانې د هغو یخیل الیه په خیال کې راتلی شو هغه ته موسی علیه السلام ته د سحر د دیونه انها چې بېشکه دا تصعد حرکت کوي په اوجسانو محسوسه کړې وه موسی علیه السلام بر نفس پل کې خیفتن یره چا محسوس کړی و یاره موسی علیه السلام ځکه چې یو طرف ته دوه کسان بل طرف ته بس لږ زره او په لکاو ساحران ولاړ دي موسی علیه السلام په دې ورځ زه به خپله امسا واورتم دا به مار شي دوی هم ماران جوړ کړو نو قلنا الله وی موږ ورته ویلي و لا تخف د مه یېرېږه انکه بېشکه ته چې ای موسی انت ته الاعلی ته علي بیا زه یېرېږم زه بس دی الحمدلله نور به انشاءالله مازدیګر ووایو لږ پاتې دی مازدیګر به وځم او واقع دی انشاءالله څه پکې شته